مقام دی. جی دا وخت زموږ سره د پاکستان مسلم لیگ رهنما او د ګورتۍ ناظم شالم باچا موجود دی. شالم باچا دا راته ووایه چې د الیکشن دور دی، د حبیب علي شاه د پی کې 6 تاسو امیدوار دی، نو څه ګڼئ څومره سرګرمۍ روانې دي؟ بس انشاءالله چې زمونږ په کلي کې خوخه د حبیب علي شاه پوزیشن مضبوط دی د خیره، او هغه یو ښه سړی دی او ښه دغه دی، نو د هغه دغه به مونږ کوو که خیر حمایت به یې مونږ کوو. یوازې دا هغه چې مونږ له څومره کارونه په دې کلي کې وکړل نو دومره وخت تیر شوی او داسې کارونه مونږ له هېڅ چا هم نه دي کړي، او انشاءالله تعالی چې هغه به که خیري را روان ایم پی ای به هغه جوړیږي که خیري. شالم باچا سبا خو تاسو ډېر لوی پریس کانفرنس ته او د پی ټي آی څخه ناراض ملګري چې کوم ول هغه هم په حبیب علي شاه د حمایت اعلان کوي، نو تاسو څه ګڼئ دا شمولیتونه دې ته په کم نظر ګورئ؟ نو بس حبیب علي شاه چې دی دا یو ښه سړی دی او دی چې د پارټۍ ته راغلی دی نو دا پارټي ورسره ډېره مضبوطه شوې ده د خیره. او ګورتۍ کې دا وخت د سوی ګیس کم چې د وفاق سره تعلق لرو یا د کم ستاسو د روډ مسله وه هغه حل شوې ده، د بجلۍ مسله چې د هغه حل ده؟ زمونږ په کلي کې د الله فضل ټول کارونه ښه برابر دي او د بجلۍ دغه پکې هم دغه شوې ده، او زه چې په دې زنګ چې په دې ناظمۍ کې که خیر دغه شوی دی نو تقریبا اته دي که اوه اته ټاسمرمرې خو ما په خپله دغه کړې بدلې کړې، د ګیس دغه نه دی 250 دي که 300 میټرې په ګورتۍ کې ولګېدی، او زه په خپله د دې ګورتۍ د خلکو له یو پیغام ورکومه چې ما ته تاسو داسې یو دغه وښیئ چې مونږ د شالم باچا پسې حجرې ته تللي یو او یو کار یا ولوړی دی او هغه مونږ ته یا انکار کړی دی یا زمونږ سره تلی نه دی یا هغه کار نه دی کړی، نو زه به وله انعام ورکړم. د ثابت کلي ته زما دا یو دغه دی پیغام دی. شالم باچا ستا کلی او د سب ډویژن بریکوټ خلک په 15 تاریخ بیا څه وکړي د ووټ په ورځ؟ د ووټ په ورځ باندې بس دغه دي وکړي، دا به زما سره یو دغه چې د حبیب علي شاه په دغه کې د استعمال کې دا ووټو. تاسو څه ګڼئ پوزیشن د حبیب علي شاه دا وخت څنګه دی؟ نور تحریک انصاف هم تاسو ته مقابله کې د ان پی هم شمولیتونه کوي، نو د حبیب علي شاه پوزیشن ته په کم نظر ګورئ؟ حبیب علي شاه په دې علاقه باندې پوزیشن چې دی دا د ټولو نه ښه مضبوط دی، او انشاءالله تعالی چې د دې را روان دغه چې دی د ایم پی ای چې دی نو دا حبیب علي شاه دی. درنګ جهان مننه چې زموږ سره د ګورتۍ ناظم شالم باچا موجود و. شالم باچا چې دی په ګورتۍ کې د سوی ګیس په حواله او نور د بجلۍ چلته کم سکیمونه او په هغې کې دوی یو لوی کردار لوبولی دی د خپلې پارټۍ، او بیا د انجینر امیر مقام او د حبیب علي شاه په تور باندې زنګ نننی میلمه چې و هغه د ګورتۍ ناظم شالم باچا و. د ننني پروګرام سره سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. ازمرو دے نر پختون علی مقام دے دا امیر مقام دے دا امیر مقام دے نن پا پختنو کلی سکگران پا پختان دے دا امیر مقام دے دا امیر مقام دے دا امیر مقام دے دا امیر مقام دے.